صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب کراهة سب الدیک. چرګ ته کنځلې کول، چرګ ته خیرې کول، بدې ردې ویل دا منع دي، مکروه دي. دې نه مخکې څه ته بدې ردې ویل منع و؟ هغې نه مخکې طبیعي ته. اوس چرګ اواز وکړي نو د ده په اواز باندې تا خو تېره اواز وي، بعضې وخت په سړي بد ولګي نو بدې ردې ورته ویل، کنځلې کول، خیرې کول دا مکروه دي. زموږ دین د دې نه منع کړی. 1913 نمبر حدیث شریف دی، 1730 نمبر. عن زید بن خالد الجهني رضی اللہ تعالی عنہ قال، زمون سردار سیدنا زید ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دا حدیث روایت تے. کم صحابی نا؟ زید رضی اللہ عنہ نا. تیرہ ورځ تاسو تپوس کړو چې دا ابو قتاده خپل نوم څه دی؟ حارث ابن ربعی. چاته حالو نه وایي حارث ابن ربعی. یو روایت کې نعمان نوم هم راغلی دی، خو مشهور دا ډومبنی دی. او دا حدیث کم صحابي نه روایت دی؟ زید بن خالد رضی الله عنه. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. قال فرمای، قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی، لا تصب الدیک، چرګ ته بدې ردې مه وایئ، فإنه یوقظ للصلاة، ځکه چې دی مانځه دپاره سړی راویښوي. لا تصب الدیک، چرګ ته کنځلې مه کوئ، بدې ردې ورته مه وایئ. فإنه یوقظ للصلاة، ځکه دی سړی د مانځه دپاره راویښوي. رواه ابو داود باسناد صحیح. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله صحیح سند سره ذکر کړی دی، صحیح سند سره. سنن ابی داود شریف کی کتاب الاداب باب ما جاء فی الدیک والبہائم، دا په سنن ابی داود شریف کی. دا شان مسند احمد شریف کی په اتم جلد کی 21737 نمبر باندې دا حدیث ذکر دی په دا کتاب. ابن حبان رحمه الله په 5731 نمبر باندې ذکر کړی دی. دلته څوم نمبر باندې راغلی؟ 1730 باندې. مصنف ابن عبدالرزاق کی په 20498 نمبر باندې دا حدیث. او اسناد صحیح دی په شرط د شیخین، یعنی د امام بخاری او د امام مسلم رحمه الله په شرایطو پورا ختلی دا حدیث. د ګڼ شمېر حضرات محدثینو دا حدیث په خپلو مجموعو کې ذکر کړی دی. دا حدیثو چې کوم مجموعي دي په هغې کې ذکر کړی دی. حدیث کې سره له نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، چرګ ته سب کنځل بدې ردې خیرې مه کوئ، ځکه دی خو مانځه دپاره پاسول کوي. مانځه دپاره څنګه پاسول کوي؟ د بعضې علماو رای دا ده چې دلته د مونځ نه مراد د تهجد مونځ دی. لکه بعضو روایاتو کې راغلي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تهجد دپاره په داسې وخت پاسېدله چې کوم وخت کې به چرګ اذان کولو. دا نورې لارې مې خو کله ورکې سیل ختم وي، کله بجلي وي، کله نی، کله. او دا قدرتي داسې الارم دی چې په صحیح ټایم باندې په دغه پار کې وړی جمع دی، قدرتي په ټایم دی، بس دا د تهجد ټایم وي. بعضو روایاتو کې راغلي دي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به تهجد له پاسېدل کوم وخت چې چرګ به بانګ ویلو. او بعض علما فرمایي چې د مونځ نه مراد د سهار مونځ دی، د سهار مونځ دی. په دې صورت کې بیا د حدیث مطلب دا شي چې دا چرګ په د خپل اذان سره اعلان کوي، د خپل غږ سره، د خپل بانګ سره، د چرګ بانګ سره دا اعلان کوي چې مسلمانه د سهار د منځ وخت راجخ شو، بند بنا وکړه. هر منځ اهتمام غواړي، خو د دې سهار منځ دپاره د کلک اهتمام ونه کړو دا د نه بیا خطا کېږي. د ځینې کس د ټول وجود د صفا کولو حاجت، بیا د هغې دپاره اوبه یخې ګرمې، د
د ځینې کس د کپړو د برابرولو حاجتي، نو هر چا ته خپل حاجت په خپله معلومه دی کنه چې یاره زه یخې اوبه اودس دپاره برداشت کولی شم، نو ما ته د اوبو د ګرمولو د څپیاکو د توکو او د هیټر او د دې دا مشقت ما ته نشته دی، نو زر ځان برابر کړي بس. او بعضې کس طبیعت او مزاج داسې چې دا اوبه نشي برداشت کولی، بعضې د ټول وجود د صفا کولو حاجت نو ډېر ټایم غواړي. خو چې کوم کس د سهار بانګ مال اموختی که نه دی به هره ورځ هر سهار به ښه مطمئن کنی نو هر وخت به ملامت چاته به ملامت نه ضمیر خپل ضمیر سړی څه کوي ملامت کوي د بل چا سره دی وخت کې څه کار دی اوس سبا خپل ضمیر ملامت کوي چې دا وګوره واړه واړه ما نه مخکې تللي دي جومات ته زه سیم په لویه تنا بال بچهدار وروسته یم واړه واړه تللي دي هغه سپارې مو ویلې سبقونه یې م راخیستي دي نو دی دومره اوچت کار کوي ښه دا چرګ چې د سهار اذان مانځه لپاره یا د تهجد لپاره دی ما ویښی پاسۍ مې. او بعضو روایاتو کې دي چې نبی علیه صلات وسلام باقاعده وي اگر چې ضعیف روایتونه به خو فضایلو کې خدا قبول دي چې سپین چرګ نبی علیه السلام ساتلی او په سفر کې به هم ځان سره بوتلو هغه به د تهجد دپاره او د سهار د مونځ دپاره پاسول کول. اوس دې حدیث کې ملا علی قاری الحنفی رحمت الله علیه او دغه شان مظاهر حق کې صاحب مظاهر حق یو خبره ذکر کړې ډېره عجیبه خبره هغه عجیب خبره ده ارشاد فرمایلی دا چې کله حیوان کې ښه خصلت رالو چرګ خو حیوان دی کنه وایي ده کې ښه خصلت رالو خصلت یې څه دی تهجد یا د سهار مونځ دپاره خبرداری ورکول دا خو ډېر بهتر عمل دی د دایي عمل دی دا په حیوان کې ښایسته خصلت رالو نو نبي علیه السلام دته د بد ارادو نه څه وفرمایله معنی چې دته به هم بد ارادې نه نو چې بیا په ایماندار کې ښه خصلت وي ایماندار کې خو ټول خراب خصلتونه نه کنه ایماندار کې خامخا سم وي مونږ په د آخره زمانه کې یو ښه خطا یو ګډوډ یو کنه خو دا یو صفت چې دی کنه ایمان کلمه یقینو که دا ټول جهان د دې نه لوګی شه ګورئ او زمونږ حضرت مفتی صاحب خو فرمایي چې یو ګناهګار نه ګناهګار مسلمان په شرط د دې چې کلمه ګو دی کلمې ویلې د مسلمان دی شرابي دی زناکار دی غلاګر کې دی هر بلا ورکې راجمع ده خو دی مسلمان وایي دی خو څه کوي د ده په وجود چې دا یو کوم ویښته ولاړ دی دا ټول کفرستان د ده نه لوګی شي څومره کافران دي که نه دا د ده د بدن په بدن دا ولاړ ویښته نه دي یو ویښته ته هم نه رسي دومره مسلمان قیمتي دی او بیا خامخا چا کې خو څه ښایسته خوی وي که نه نو بیا مسلمان ته به بد ارادې ویل څنګه جایز شي لکه چې حیوان کې یو ښه صفت رالو او نبی علیه السلام منع فرمایل چې دته به بد ارادې نه وي په مؤمن کې خو بې شماره خصوصیات دي ښایسته ښایسته خویونه یې مؤمن ته بد ارادې ویل په طریق اولا سره ناروا شو حرام شو. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. روجې ته 21 ورځې پاتې شوې او دې ځل به هغه د تفسیر او د ترجمې دوره روجې نه 10 ورځې مخکې شروع کوو انشاءالله دا خبره ورسوئ مخکې ښه پوه شو پرې که نه روجې ته 21 ورځې پاتې شوې او هغه تفسیر او ترجمه چې ده هغه به د روجې نه دې ځله 10 ورځې وړاندې شروع کېږي نو هغې ته تقریبا 11 ورځې پاتې شوې دا خبره کورونو پورې ورسوئ ګورئ که ستاسو په دعوت ورکې څوک شریک شي انشاءالله خپل هم نیت وکړئ